جواب د سلام یې کړی دی یا نه؟ نو بعضې حضرات وایي جواب د سلام یې کړی دی خو هغه راوي نه یې ذکر کړی یا نسیانا یا اختصارا او مرحبا وایي. لیکن ښکلې خبره ده چې دې وخت کې رسول الله مبارک جواب د سلام نه شو کولی. ولې؟ حالت د غسل کې مکشوف بنو پورا بیا هم حالت د غسل کې و د الله نوم ویل مناسب ونه ګڼل نو د هغې په ځای مرحبا لفظ استعمال کوو. شابه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قال حدثنا موسى بن مسعود وسفيان عن ابي سعد عن وصيب بن سعد عن عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئت مرحبا بالرجل المهاجر. وفي الباب عن بريد سلام به جوړي جواب به کړی راوي اختصار یا نسيان کړی دی. شابه. وفي الباب عن بريد بن عباس وابي جحيفة رضي الله عنهما هذا حديث ليس اسناده بصحيح لا نعرفه من هذا الا من حديث مسلم. كذا موسى بن مسعود ضعيف راوي دی. عن سفيان وموسى بن مسعود فردم دی. وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث وروى عبد الرحمن بن مهدي. كذا موسى بن عبد الرحمن بن مهدي دی ابو امام الجرح والتعديل دی وهذا روايه مرسل دی. عن سفيان عن ابي اسحاق مرسل ولم يذكر فيها موسى بن سعد وعلى سمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث. قال محمد بن بشار وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم عرفته وتفتنا وجلست فتاه لك ثم تركته نبي ابي فريق وبيات نقل له ما شابه. ما جاء في تشبيه العاطس. وبه قال حدثنا النادر قال حدثنا ابو الوحد عن ابي سعد الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشبته اذا عطس ويعوده اذا. مسلمان شپږ حقوق دي. دې شته کې حسد نشته. ما تاسو ته وایي چې عادت د حسد لپاره نه دا استحضار حضور پاک ته د شپږو راغلي دي حقوق او د حق اطلاق په واجب هم کېږي او په مستحب هم کېږي. بعضې شی وي دا لکه په تا زما ګورې حق دی نو هغه څه فرض او واجب نه خو دې دا مؤکد ګڼي تعبیر دی په حقو کې. نو کله یو مسنون مؤکد ګڼي تعبیر چې هغه روښه لکه په حق سره وسري بالمعروف په ښه طریقه. څه مطلب چې دې کې هم تا د خیار دی چې ته واجب نه په خپله د معروف او بل ادا بالمعروف یو یسلم اذا لقیه دا خو تېر شو ويجيبه دعوت چې کله درکړي دعوت قبول کا که روژه دې وي او هغه نه خفه کېده دعا ورته ورکول شه او که هغه خفه کېده او نفلي روژه به ماتولی شي. ويشمته اذا عطس د مناسبت د باب تشمیت دی وکړي د هغه یرحمک الله دی وایي اذا عطس دا په نصوره یې دی عطس یعطسو او په ضربه یضربهم دی عطس یعطسو. ضربه او نصره دواړه باب دی. تشمیت څه ته وایي؟ شماتت د دشمن خوشحالېدو ته وایي. نو د دې معنا څه شوه؟ یشمت دشمن پرې خوشحاله کړي نه باب تفعیل د سلب د ماخذ به پکې وایو. یشمته سلب د ماخذ چې دشمن دې در باندې الله خوشحاله نه کړي اذا عطس چې دې کله پر جو کې انټوشي وکړي دې ورته وایي. ولې؟ لکه دا انټوشي د انسان د بیمارۍ نښه ده او نورې وجې پکې شته دې درته وایم. نو ته ورته یرحمک الله وایه ویعود اذا مرض ويتبع جنازته اذا مات. ګوره دا پکې فرض کفایي په اخر کې راغی. ويحب له ما يحب لنفسه دې کې ما تفصیل په کتاب الایمان کې ویلې دی. ورپسې وفي الباب عن ابي هريره وابي ايوب والبراء وابي مسعود رضي الله عنهما هذا حديث كتاب الجنائز کې يتبع جنازته کی تفصیل لازم ها دوسر پسې. قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعضهم بالحارث الاعوري. بلکې اکثر علماء حارث اعور ضعیف وایي بعض وتثقه وایي اکثر وتضعیف وایي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى المخزومي المديني عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده اذا مرض ويشهده اذا مات ويجيبه اذا دعاه ويسلم عليه اذا لقيه ويشمته اذا عطس وينصح له اذا غاب. چې غایبي دا الناس نصح کوي. نصح معنا مې درته کړې خیاطت بالمنصحه من ویلو یاد دي کنه او نصحت العسل شاد صفا کول نو څه اخلاص معنا نو څه اخلاص دی وسره وکړي چې غایب شي څه د کور د بچو ضرورت دی ولا پوره کړي د خځې ضرورت دی ولا پوره کړي د کور سوګۍ دی ولا وکړي
او كغائب وي او شاهدك حاضر وي اخلاق وسره پټګي دوکا وسره مکا او خیانت مکا او غش مکا وا او دې کې مولانا سے دا ينصحو زیات شو او هغه مخکینی کې یجيبه اذا دعاه نا اخو دې کې مشتره سب کم پکې راځي وأغيب يحب له ما يحب لنفسه نما تو اجازت حسر دفار ندي انت وتعرش بك مستحضر شو ددا شابه هذا حديث صحيح محمد الموسى المخزومي وديني وانتقال رواه عبد العزيز بن محمد بن ابي فديك باب ما يقول العبد اذا اعتصى وبه قال حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا زياد بن ربيع قال حدثنا حضرمي المولى جابر عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر رضي الله عنه الحمد لله والسلام على رسول الله ابن عمر وانا اقول تم الحمد لله والسلام على رسول الله الفاظ ٹھیک غلط نہیں بالکل کھلی دی لیکن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدې مقام دا الفاظ وهي بدعت دي رسول الله الفاظ معنی ٹھیک تھا اس دلته وہ تمہارا سلام د پیغمبر نه منې کې سلام نه منې کوم په دې مقام دا الفاظ رسول الله مبارک نه دی ویلې نو کته اسې وینو ګناه پکې نه او کته وی چې د تشمیع تعقیص تفاردا او شریعت کې ثابت نو بیا ممنوع شو علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال الحمد لله ولشهد على كل حال هم هذا حديث غريب على الله من حديث زياد بن بلوس قال الحمد لله ولشهد جگم کې سړی انټوشیو کې فرنجا دی ول الحمد لله دې دې وجه یو وجه دا چې د رطوبات راوځي د مخ نو د سر نه نو دا چې بنجي کو د سر خوږی راځي خلک دې پر ناشې کوي کې دا راوځي او نور نقصانات هم راځي دا نظر په مریض زخمي کوي نو دا رطوبات راوځي دا الحمدلله چې دا رطوبات ټول راځي دا چې بنجي دوی نقصان سر خوږی مطلب په مریض د سر نو کې دا وبجم شي او حافظې د تاوان ورکوي وخت سپینای نور ډېر نقصانات دي نو دا د رطوبات چې څومره راوځي لکه لختې چې باندې کې نقصان دی که نه دی ناوه باندې کې نقصان دی که نه دی نو دې باید الحمدلله یو دویم دا دی چې کوم انسان لیونی وي نو د هغه اټوشې نه کوي نو تا چې به الحمدلله نو خوشحاله شي چې شکر دی بابا نه جنون نشته زه لیونی نه یم الحمدلله دې په دې باندې ووایي او دریم دا چې کوم وخت کې دا ټوشو کې د سړي د مخ روان شي سترګې روان شي خو د بل څه سړي ماشوم ورته وګوري وبهیږي بالکل شکل روان شي پوزه روان شي سترګې روان شي خوله کوډو شي مخ هیئت بدل شي بیا ټیک شي دی الحمدلله خدایا چې دا مخ روان شو چې په دغه حال پاتې نه شو او واپس ټیک شو کدا په دغه حال پاتې چې کوم حال د انټوشو د پرنجې دی بیا وسې قدم هم تیریږي نو به چا سره خبرې غریب کولی شي خوله به یوازې ولاړې به تبېږي پوزه به کږئ مخ به کوږي مخ به روانې سترګې به روانې وي نو هیئت د شکل مکمل بدل شي نو چې ځینې واپس ټیک شو دی وي الحمدلله چې زما شکل واپس جوړ شو ویږي په خبره نو ګوره او دریم دریمه څه خبره ده دریم نسبت د الله ته چې خدای دا ستا په قدرت دی ګورې دا غیر اختیاري سيزونه نه دي رب العالمین دا ستا په قدرت کېږي الحمدلله کې د خدای لوی قدرت ته بشارت شو نو دا ځکه الحمد یاد باندې شي خبره یو دا چې دا رطوبات فاسده به راوځي باقي وي الحمدلله دویم یې څه ووایي شبا چې د لیوني نه راځي دا وایي الحمدلله هغه هیئت د شکل روان شو واپس ټیک شو دا وایي الحمدلله او څلورم څه دا الله په عظیم قدرت ظهور راغی او ذرد الحمدلله ووایي شبا دې فهو جاكي بيشرب كل عارسه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان الحكيم بن زيد بن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعارسون عند النبي يرجون ان يقتلوا الله مبارک ذات يرحمك الله ورته ته پتا وا دا رښتونه پیغمبر دعا کړې وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يعرفونه كما يعرفون ابناء او بل اسرائيل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم يقينوا نذكروا نحضر پاک ودي يهديكم الله خدای ته هدایت وکړه ويصلح بالكم خدای حال خکا ایمان والا جوړ شي
تاسو دعا وکړه نو کافر کله تفرجو کی يهديكم الله وتعالى يستقبالكم لفظ وایا یا الله دې حال اصلاح وکا گمراهی چې خدای ته هدایت وکړي شابه وفي الباب علي وابي ايوب وسعيد بن عبيد وعبد الله بن جعفر وابي هريره رضي الله عنهما هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن منصور الهلالي بن يسار عن سالم بن عبيد رضي الله عنه انه كان مع القوم في سفر بعض رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال عليكم السلام عليكم رجعوا نذكر فقال عليك وعلى امك سوف ممون لسلامي فكان الرجل وجد خمجن شو بخبر نفسك موجودة هذه من مصادر التبيين فقال أما أني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي فقال السلام عليكم هذا جاهلية رواج غيب ذلك فقال السلام عليك وعلى أمك دا نجو قول عليه زجر مرك ودعاء وتوكل موري متيادك إذا اعتصادكم فليقول الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله من شيء الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال وليقل له من يرد عليه يرحمك الله وليقل قد يغفر الله لي ولكم يوم لي وتولي يرحمك وي خدای در باندې رحم کی مزید هم مخې د جوړ په نور دې رحم کی خدای در باندې رحم کی ذکر پرنجه د بیماری نه خلا إلى رطوبات طول الروزي والبسيشة. هذا حديث يختلف في روايته عن منصور وقد قالوا بين هلال بن يسار وبين سالم بن رجل. أو داخلي لزوم هلال بن يسار وسالم نسكي ورجل زيادتي أو سوق نزيادتي وبالذات انتسامات ثابتة لا شبه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تصاحبكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله ويقول ويهديكم الله ويصلح بالكم. وبه قال هداية فاضي كافر هداية ثالث مسلمان مسلمان هداية سدي شابه سي جنيك وصالح شيء شابه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد وجعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد نحو هكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلى وقال عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا الحديث يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحيانا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ما جاء في ايجاب التشميت بحمد العاطس. وبه قال حدثنا الحمد لله ولدي يرحمك الله ويا جانني وين نتمام على خدای شکر نه دا کې ورتاو نه وي شابه. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اعتصى عند النبي صلى الله عليه وسلم فشق احدهما ولم يشمت الا فقال الذي لم يشمته يا رسول الله يرحمك الله وما تدعون دشمن دې در باندې خدای خوشاله نه کی چې نه جوړه خدای دې جوړ کا شابه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شمته هذا ولم تشمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حمد الله وانك لم تحمده. هذا حديث حسن صحيح باب ما جاءكم يشمت العاطس. وبه قال حدثنا سوري قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا إكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة عن النبي رضي الله عنه قال حدث رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم اعتص الثانية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مسكون. زکام میں دن زکام والا خودی مرپرنجی گئی نمون خود ته ټیکاداران نه کړو خدای رحمک الله وای نو ویل شي په در باندې هغه چې کوم حق دا تحديث ته دا تشبيه ته هغه یو ځل دی شابه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مولانا صاحب بل روایت براشي دو ځله وته ویل شي دریم ځل وته بیا موایا هغه کی زیادت او زیادت ثقه حجت ښه ورپسې قال حدثنا إكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه الا انه قال في الثالثة انت مسكون. هذه لا روايه لا اصح لا غيرها زيادة ثقه حجت وي مخكده شبه. وقد روى شعبة عن إكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. وبه قال حدثنا بذلك احمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إكرمة بن عمار بهذا. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور الزنوني الكوفي عن ابي السلام بن حرب بن يزيد بن عبد الرحمن بن ابي خالد الدعلاني عن عمر بن اسحاق بن ابي طلحه عن ابي قال قال رسول الله صلى
ضعیفه دی مستحب کې خدا مستحب دي جواب ورکړي عمل په کولې شي ورپسې شاه فإن شئت فشمته وإن شئت فهذا حديث غريب اسناده مجهول ولې دا چې کوم يزيد بن عبد الرحمن ابو خالد الدالاني دی بار بار تیریږي ضعیف راوي مجهول الحال باب ما جاء في خبز الصوت وتحويل الوجه اواز کته چې مسلمان ته تکلیف نه کله کاری غټاوه کوشش وکړه او بل تخمیر مخ پټ کا بني لګي خلک بیا د پورې خان دي او یاد راکړه د استاد خپلې داړې په خلکو واقع شي نو چې نسواري په دنیا باندې خلق بغل شابه وبه قال حدثنا محمد الوزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن علي العنصري عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قصد وجهه بيده وبثوبه وغضب بازره يدين مراد سبتا دغه صوت ویل کېږي یدين جنس ته مراد دی یا پسوبا आवाज به پیټ کسوله چې به وس کېدو شابه لما جاء الله يحب الوطن ويكره التصاحب وخت دیولې ما تاسو ته وجوهات وي او تصاحب اسویلی بني اسویلی په جنای کنه چې سړی ډېر ډوډۍ وخوري او خپل واځي دا خنه د اسباب نظر سره ډېر ډوډۍ مخوره اسباب نظر سره اثر په مخبو اچوا تیفوس بدن کې پیدا کا سستی سستړي د خدای نه دی مستحقز بیدار سړی ذکر نو کې سبب وي او چې اساس پس دې کړي او خوړل برابر خو او دا تاسوینه کې نو مړه دا شیطان در پورې باندې ورپسې شاه وبه قال زه مخرا صفراوي خوراکونه مخرا ګرم خوراکونه مخرا بادي خوراکونه مخرا دا شی بنل او چې ته ګرم خوراکونه خوري صفرا پیدا کیږي ریاحي خوراکونه خوري صفرا پیدا کیږي نو لازم مخروب هم درځي او دا اسویلی هم کې او دریم دا دی چې د سمته ویل کېږي خوراک ډېر کې نو اسویلی بدل درځي نو د اسباب او نظام ساته او علت د اکل لږ خوراک کوه نو بیا بدل اسویلی د خوب به نه درځي ټول عمر وسته په خوب کې دی راځي الله عبادت کو مستحق اوسېګا وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان قال عن نبي قط ما تساءب نبي قط پیغمبر چې تصویر نه او په بل روایت کې ما تساءب النبي قط الاسلام حمدي دي په روایت نه دي د دې بل سبب شیطان باندې وخت انسان په وجود کې وسر پیدا کی نو هغه د وجه رمضان سویلي کوي دې یو شي د پاره ډیر اسبابي انا به ورته رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضع من الله وتساءب من الله او تصاحب بین الشیطان ډیر معنی یا شیطان ساسر کی ذات پیدا کوي او یا شیطان د په کثرت د عقل مجبور کی شابه فإذا أصاب أحدكم فليزيده على فيه وإذا قال بين الشيطان نو شیطان ورپورې خان دی دې خپلنا لکه بدلات دي نوزي وتا دا بارنا ويستر الله يحب العطاس ويكره التساؤل فإذا قال الرجل تاسویلی چې کوي پاسا کنه یو او دسوګه پاسا او برکات نفل وکړه او په ختم شي فيتساءل فإن الشيطان يضحك من جوفه مما يخرج من جوفه والبسيط وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني ابي ذر بن عصيد النبي زيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الوطاس ويكره التساؤل فاذا اوصى احدكم فقال الحمد لله فحق على كل ما سمعه ان يقول يرحمك الله وقد تساوى يتتابع وليرده ما استطاع ولا استقبل كيدا يرده بل زمانا خل برت لك يرده زين فاسا ودسوكا تنحنفك دي سر ختميږي ما استطاع ولا يقولها فانما ذلك من الشيطان يسمع منه هذا حديث صحيح وهذا سبب من حديث ابن عجلان وابن ابي ذئب بن احمد بن حديث سعيد المقبري والقتيبي بن عجلان وسمعت ابا بكر الاطوال البصري يذكر عن علي بن المديني عن ابن سعيد قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبري وروى بعضها سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه وبعضها سعيد عن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه فخرجت عليه فجعلته عن ابي هريره رضي الله عنه لما جاء الوقاص بالصلاه من الشيطان وبه قال حدثنا علي بن حجر دا شیطان اثر
صلات دي منډه خرابوي خشوع خضوع فوت کوي شیطان بعضې سرات پېښوي پوزه کې د نری ګوته ووایي نو تا لنډو شي راشي شابه قال حدثنا شريك عن ابي الابدان عن عدي وابن ثابت عن ابي عن جدي رفعه قال العطاس والطاس والتساهل في الصلاه ټول سره په صلات ولګوه والحيض والغي والرعب من الشيطان د حیض ټول اسباب دي یو سبب یې دیم کېدی شي د حیض نه مراد کثرت د حیض دی د حیض نه مراد زیادت د مودې د حیض دی دا حیض پکې ولګوه هذا حديث غريب لا ډېر اسباب دي دیم دی د رعب ډېر اسباب دي یو دیم دی شابه الا من حديث شريك عن ابي ابي وسالت محمد بن اسماعيل عن علي بن ثابت عن النبي عن جدي قلت له مسجد عدي قال لا ادري وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار بعد ما جاء في قراءته يقام رجل من ये बस पास है उधर आप बताएंगे ना बोले खबर के बोले मुसलमान दादा वाला से बोले मुसलमान तो सस्पत गोरे शाबाश وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم احدكم مقعد المجلس يخرج به मुसलमान मुराद दे हां ولكن قدم داخله قدم بلا قدم پاسه हां وبه قال حدثنا استبعاد دفع ثم يجلس بها كينها استبعاد تقبيحي قبيح هذا هم دي پاسه هم دا غزه کې کېنه دو نقصان عليه وکړل ها وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن رزاق قال اخبرنا عمرو عن سوريا سائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم احدكم مقام المجلس ثم يجلس به قال وكان الرجل يقوم ابن عمر رضي الله عنهما فيجلس به ثم ربدي مبالغه کوله یو سړی به ته خپل پاسه وینا دستا بدای نه کوي اگر کمل څوک د پاسه دغه بدای کې ناشته شي خدا په دې حدیث دومره په ظاهر عمل کاو د پیغمبر مبارک مقصد خدا کې بل نظر مو آتا د توحید مو آتا د بل ځای منیسا نو په خپل څو پاسه د خیر اکرام نه لرو د باغې رمضان ساتو شابه دې دا ما جائزه قام رجل من مجلس ثم رجع فهو حق به وبه قال یو سړی پاسه نو بیا راځي نه هي پرې خو دا یې پرې نه خو دا نو مکینا او کتا ته پته ولګي چې بیا نه راځي دا په دې کې ناشته شي ها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي وابن يحيى محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسد بن حبان عن ابن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل حق بمجلسه وان خرج لحاجته ثم عاد فهو حق بمجلسه حاجته نه معلومه ده چې بیا راځي او کوم مستقل عنه بیا په دې کې ناشته شي ها هذا حديث صحيح قريب في الباب الذي وفي سائر وابي هريرة رضي الله عنه فما جاء في كراهية الجلوس بين رجلين بغير اتهام فهو احق دا معنا نه کوه چې دا حق ډېر دی د دې بل لګ دی نه دا مجرد د معنا تفضیلی نه دی دا صرف دې راغی چې حقدار ډېر زیاته دی ګوره حق دی دا نه کوي اگر ډېر حقدار او دا بل کم حقدار دی ها وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسامة بن زيد قال حدثني ابو شعيب عن ابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل رجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما خپل خبره کوي او تور کې بدامیاس کې پټي کېنه تاسو ته وکا کېنم زېشتا نو کېنم کوي چې ورادانو بیا ټیک تا ها هذا حديث حسن وقد رواه عبد الله بن عمرو بن شعيب ايضا فهو ما جاء في كراهية القعود والضحى الغريب میاس کې پټي دا بعد سړی راشي میاس کې چاته بل شاشي او قاسم ته بل کو په قدم اړه تاسو مکوا شابه وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة قال النبي بالذي ان رجلا قال وصل الحلقة فقال حذيفة رضي الله عنه ملعون على لسان محمد او لعن الله على لسان محمد من قال وصل الحلقة هذا حديث حسن وصحيح مسلمان تزار رسول میاس کې ناسب خبر دی وکړه او کو قدم واړو شابه ومبينة اسمه لاحق بن حميد فهو ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبار قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه قال لم يكن شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا رواه لم يقم لما يعلم من كراهيته لذلك بل بيقول النبي عليه السلام ده باسه لما يعلمون من كراهيته لذلك دي وقت پته و چې پیغمبر دا خنه ګڼي ځان ته ودرېدل خنه ګڼي تواضعا دا نه چې قیام للغیر ممنوع دی خبر باندې نه رسېږي دا پیغمبر بدا هوا چې ما ته څوک نه درېږي ما له څوک تکلیف ونه کړي تواضع وا نو خدا ثابت دی په حدیث صحیحه کې ثابت دی په مصنف د ابن ابي شيبه مسند احمد ابن حنبل په دې ټولو کې شته او دا چې حضرت رسول الله مبارک فاطمه کرا نو باب سیدا
ابو تاودري ګوره او دا غي نه علاوه مخکې دې ته چې قوموا لصاحبكم تعظیما دی وی لسیدکم لفظ دلیل دی په دې خبره ما خو دا دلیل وکړ وی دا خدمت ته پاسه خدمت وا بیمار چې جارا اوس واقع بدول شي او یو کس او سید ته بدلی د څه خبره دا رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه یو خبره ده کوم اوس براشي من سره ان يتمثل روان من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار رسول په دې خوشالي کې چې مانه د خلک قدرېږي دا ګناه ده څوک مطالبه کوي لکه د سکول استاد ته راشي یو سکسټه نور دی او چې څوک ولدرېږي او له صدا ورته ولې نه لري نو که څوک په دې خوشالي کې او تاوه کوي چې ماته قدرېږي دا ګناه ده دی مسلمان له ضرر ورکوي دې ځان لویږي اظهار د کبریا کوي دا بیا جرم دی نو دا مطلب نه دی د حدیث چې ګنې قدرېدل ممنوع دي اکراما تعظیما بلکې سمې وایي رسول الله مبارک وایي چې ما ته مودرېږي تواضع یې کوله دا به ده کنه او ورپسې شا وبه قال حدثنا محمد بن کنه بار بار چې مودرېږي یا راشي او دا نه غواړم دا نه خواخم چې طالب لري تکلیف ملو شي او طالب دې ودرېږي شابه وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن شهيد عن ابي الذي قال خرج معاوية رضي الله عنه فقام عبد الله بن الزبير ومصفر حجره فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر ويتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وفي الباب عن ابي امامة رضي الله عنه وهذا حديث حسن وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو اسامة عن حبيب بن شهيد عن ابي مثلة عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فهو جاء بتقريب الاظفار تقريب الاظفار دې کې موده څه ده دې کې د مودې ضرورت نشته څوک وایي د پنځ شنبې پر ورځ باندې علماء لیکلي پنځ شنبې او څوک وایي ګوره د بعض انسان نوکان در کټېږي درې ښایي او د بعض زر نه کټېږي بس یې ښایي خو نوکان اخیستل دي نو څوک وایي د پنځ شنبې او دا وایي قلم الاظفار بالسنة والادب قلم الاظفار بالسنة والأدب يوم الخميس يمينه خوابس يساره أو خسف قلم الأسفار المتال قلمك بالسنة والأدب يوم الخميس پنج شنبه بروز دا دویمه کړی شو يمينه خوابس يمين خوابس دی خوابس څه ته وایي خیمانه خنسره دا ول خنسره وکړه بیا خوابس کی واو دی و معنا مستا بیا ورپسې الف دی الف معنا ابهاما بیا سین دی سین معنا بیا بیدا بی معنا بن سرا اچھے پسې دی بیا سین دی سین معنا سبابا یمینه خوابسو خیخن سرا یا شو واو وستا یعنی الف ابهاما بی بن سرا سین سبابا یسارو او خاسب یسارو او خاسب دس او خاسب او کے حملہ ابهام شو اول ابهاما بیا واو دی و منا وستا بیا خید خیمانا خنسرا بیا سین دی سین مانا سبابا بیا بید بی مانا بنسرا قلم الأظفار بالسنة والأدب يوم الخميس يمينه خوابس يساره أو خسب او بعد حضرات ویکنا دخیلاس دا قچینا بشورو کے دخیلاس دا قچینا بشورو کے خنسرا بیا ورپسی بنسرا بیا وسطا بیا سبابا بیا ابهاما فترتیب براشی او کس کاس پر ابهامین شورو کے او خنسری تمام سے دخیلاس دا قچین گوٹینا بشورو کے فترتیب براشی غٹی گوٹینا او بیا بدرګس لا د قټې کوته نه شروع کې برابینا په ترتیب بلاشي اچیلا دا کار کې دا خیر په او بیا ورپسې دا کسب په او لاس په مخ کې مخکو خیر دا آداب دي ارسنګ دا رشته شي ورپسې وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغيره قال حدثنا ابو الرزاق قال اخبرنا
کوم وخت کې رسول الله مبارک ته کوم امور مستحضر د هغې بیان کوي او من الفطرت څه یا سنن د انبیاء فطرت او یا فطرت څه خلقت په معنا ده د انسان خلقت او فطرت سلیمه تقاضا کوي طبیعت سلیمه چې دا کارونه وکړي نو کار چې اوږده شي بدې ښکاري چې اوږده شي زخمي پکې پیسو چې اوږده شي خیرې خټې پکې نښلي چې اوږده شي حیواناتو سره تشبیه راځي نو فطرت دا تقاضا کوي چې فطرت د انسان طبیعت سلیمه ده او یا د فطرت نه مراد څه شی دی ما من مولود الا یولد علی فطره ملت اسلامي اسلام دا تقاضا کوي چې دا کار وکړه د اسلام په آدابو کې درې معنی مې وکړې یو الاستحضار حدید استعمالول لیکن گویا کنائی الفاظ استعمالی حدید اس بنا استعمال حلق دعانی کی مراد دی او دعانی حلق دا رکب دے پوری نو دا هر انسان په خپل پیږي څوک ماشومان نه دي چې کوم غټ ویښته دي کلک ابوانې بس خلاصه شو دویم څه شی دی ختان سنت دی کې ما خبره کړې ده سنت او بل قص الشارب بریتان واړه کول یو قصد یو احفاظ یو حلق دی درې واړه جایز دي حلق یې ته بالکل خرایې دام جواز شته او د رسول الله مبارک تعامل په حلق نه دی او حضرت امام مالک مسله وته مسله معنا دا ده چې یعنی یو اندام دې مکمل لري کا داسې هغه وته مستوي نور امامان وته مستوي جایز وته خو د پیغمبر علیه السلام په عاداتو کې خرایل نه دي ثابت او قصد او احفاظ ثابت ده قصد ته وایي قصد دې ته وایي چې دا دلته په مسواک یا قلم کې دی دا زیاتي وي مثل الحاجبین پرې وایي په دې فکر مثل الحاجبین پرې دا زیاتي وي ته وایي مثل الحاجبین پاتې او احفاظ ته وایي چې تماشې کړي احفاظ چې پیغمبر کې قیمچي پکې او لاندې دغه سرمن ښکاره شي که سرمن ښکاره نه شي او صرف سوکې کاټ کې څه ورته وایي قص یقص قص او احفاظ ته ویل کېږي شابسې مبالغه په قص کې چې داسې پرېږدي چې هغه پکې دی دا چاړه نه قیمچي چې لاندې سرمن ښکاره کړي لکه ماچې کړي قص الشارب او دا ځایونه خریت ثابت دي دا ځایونه دا په لحیه کې نه دي داخل او دا پرې ښودل شي سوالتین ورته وایي بلکې مجاهد ته په کار کې دا پرېږدي دې سره رعب پیدا کېږي د دشمن په نظر کې د دې وحکي نه ډېر غاړه وایي وحکي حد فاصله دی د هغې نه ډېر خواته سوالتین وایي مخکې دا ورپسې څه شی دی ونطف الإبط د طرفونو ویښته ایستل استلو کې فایده ده د خریلو په نسبت یو نو ایستل چې دا ته وباسې نو مسامات کولاویږي دا د خولې لاره ده نو خولې ورسره راوځي په خریلو کې مسامات بند په بند پاتې شي دویم چې څوک یې خري نو دا طرفونه تک تور شي څه موده پس او چې وباسې نو تورېږي به نه سرمن به د تورېدو نه بچ او خریلو سره سرمن څه موده پس توره شي نو جواز یې شته که دې خری خیر خری نه شي یو سړی یې ویستي نه شي او خری یې نو جواز شته بلکې دې زمانه کې بعضې خلک دارو استعمالي فلسفه په هغې یې لړکې هم شریعت کې پابندي نشته په هره طریقه چې لړکې لړکولی شي لیکن خریلو سره سرمن دوره شي او خریلو سره دا ویښته مولانا صاحب څومره چې ویښته خری نور مضبوطېږي ماشوم له خلک سرونه نه خري بار بار ویښتې کلک شي نو چې څومره یې خری څه نقصان دی یو مسامات کولاو نه شي نمبر 1 نمبر 2 ویښته خټ ډبل شي او کلک شي نمبر 3 نقصان یې څه دی شابسې دریم نقصان دا چې سرمن توره شي څه موده پس او چې نطف یې کې نطف نو مولانا یو حالت باندې مسامات کولی شي دویم دا ویښته څه موده پس ختم شي چې وباسې که نه د ویښتو د اجر دی بس څه وخت کې به داسې چې بیا دا ختم شي او بل ویښته سرمن ورسره صفا پاتې شي مخکې دا ورپسې دا تقليم الاسباب لو كان على متاول وموي والبسيشا وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا بكر بن زكريا بن ابي زيد القصري بن شيبة عن طلق بن حبيب بن عبد الله بن زبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله
اللحية عشرة وإعفاء اللحية gira ganawal. Jadi Bukhari kita sudah tahu. Sebenarnya sahabat itu gira ganawal dah wajib ni. Awal sahabat itu gira khalaya dah kawal dah mudina kam dah dua fisa kau haram ni. Nom tafsir baladi cek bagaimana ni kan? Pelbagai Bukhari kira di tafsir baladi insyaallah में अव्वल से वादे बलिस्तिंशाक ते qasdul asfar qasdul balajib tapi waktu Nabi Zan tajinin deh asal mudah betul sih tak perlu sih ندخل بتحرق العناء انتقاص الماء وبكى موال ولا الاستنجاء شابتي قال زكريا قال مصطفى النسيت وما شاء الا ان تكون البسمه وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن قال ابو عيسى انتقاص الماء والاستنجاء بالماء وما جاء في توقيت تقديم الاصفار وعد الشارب وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلمة بن موسى بن محمد صاحب الدقيق قال حدثنا ابو عمران عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقد له في كل 40 ليله تقديم الاصفار وعد الشارب وحلق العالدي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي معاذ الجودي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وقد لنا في قص الشارب وتقليم الاصفار وحلق العالدي ولم يكن ابتهال لا نترك اكثر من 40 يوما هذا صح من الحديث الاول وصدقة بن موسى ليس عنده في الحافظين بل ما جاء في قص الشارب وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكوفي الكندي قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن سماك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص ويأخذ بشاربه قال وكان خليل الرحمن ابراهيم يقال هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا احمد بن مهدي قال حدثنا عبيد بن حميد عن يوسف بن سويد عن حبيب بن يسار عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا وفي الباب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كافر وصار التشبيه والقيسيان ومشركان وصار هذا حديث حسن وسعيد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بن هذا الاسناد نحوه فما جاء في الاخذ من اللحية وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عمر بن هارون عن اسامة بن زيد عن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضه وطوله يأخذ من عرضها وطولها بل ابن عمر يقبض على لحيته سنغليك يقبض على لحيته قبضه ولا لحية نبيا بلاغينا جسد قبضين ما زاد وبيواغشت او ابن عمر بنا غشتلا اغبن مخبرنا غشتلا نقول دوار ثابت دي چې بعض علماء وي چې کټ کولې د قبضین زیات بهتر نه دي پرې خودل بهتر دي البته ډېر زیات بدنما لګي وړي راوځه شو نو بیا الکل هغه زیات واخلا او بعض حضرات وایي چې نه د پیغمبر مبارک د قبضین زیات غشته ده نو د قبضې پولیس مسنون شو واجب شو زیاته بهتر ده چې واخلا بعد زموږ د باباجي او شاګردو ابراته هغه ډېر وګړي راو هغه په ګریوان کې ورکولا نو ما ته یو ځل کوی مې ته ما ته وخایا نو ګیره سه په داسې بڑا کې منډلې و یراوي استغفر بشي هغه وته مسل هغه وته عالم عالمان دا خبره نه ده دا کټکا دا دوبره چې زیات شیوع پکې راشي او زیات شوا نو بیا د مختار لګلې دي بهتر ده چې بیا خامخا کټکا دا ورپسې شماره هذا حديث غريب وسمعت محمد بن اسماعيل يقول والله قال الحسن عليك هذيك الحاشيه تمام دي لما ده الحاشيه اللي قلت كده ولكن الحديث وين سمعت محمد كان يقول عمر بن هارون مقارب الحديث دي عمر بن هارون مقارب الحديث ومقارب الحديث وين لكن العلماء ضعيف وتاوي ايش بقى ولا اعرف له حديثا ليس له قصد او قال يتفرد به سلب دا يو حديث جدي اسهل اشتاع والبسيشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من له وعلى العبدوري ولا إلا من حديثه لما توريته حسن الران أو ما إمام بخاري لذلك خرج عمر بن هارون دي وسمعت قتيبة أغوي عمر بن هارون وكان صاحب حديث وكان يقول الإيمان قول وعمل قال قتيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل نصور بن يزيد عن رجل سلطي بنصبت من جنيقة على أهل الطائف بعد شكرا حملة قولا من جنيقة مخاخر من جنيق بجنة كان يو قال كان بيولي
خام دور بسيشا. قال قتيبة قلت لبكي من هذا؟ تسوق كذا عن رجلين كذا نقل لي بيستاذ برجر عمر بن هارون. إمام ترمذي هو الحديث تصل ये हुए إمام बुखारी हवाला और कला लेकिन उलमा और ضعيف हुए तो उन्हें शरीह हाशिया قال ابن الهمام ذكر يعارضهما في الصحيح عن ابن عمر कि उफ़ الشوارب إحفاء के पूरा إحفاء ज़माना और मैं इस बार साबित की है ना जिला कमाल किसी गरीदा से वाफ़ुल लुहा إعفاء ستوي دون أول نجد هذا قبضين زيادة بكي خدا مقابل إعفاء شو كان في غمر وعف اللحام. فالجواب أنه صح عن ابن عمر في الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القابض قبضين زيادة قال محمد بن حسن فدا منافدا وعف اللحاسة لديه غناول دانني قبضين زياد كتكي خلق ويجري كنادا اسم منافي ومنافات وسلشتا. قال محمد بن حسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن الهيثم عن ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة ورواه أبو داود والنسائي نحوه. وقد روي عن أبي هريرة أيضا أنه كان يقبض على لحيته ويأخذ ما سفره أو ما فضل عن القبلة. أسنده أبو شيبة فأقل ما في الباب أنه لم يحمل فدا منسوب نشي به دا ابن عمر أو دا أبو هريرة مستني عمل لدى الفاتنة ما كذا أو كما هو أصلنا في عمل الله على خلاف مرميه ودا نيوي ما بخلاف ندي يا خدايا وعفو اللحام أنا دا ندي لقبضين الزيادة مبريكا وعفو اللحام زمان شابسي غانا كلاندا مكلاندا قبضين ملاندا والبسيشة مع أنه روي عن غير ذلك يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها. ويجي دوستو كما هو فعل الآجم أغل بنادا كتكيه فيقول بجمع الروايات فأما الخاص منها وهي مدون القرضة كما يبالغ المغاربة أو مخنثات الرجال ذات كم ورقودي للجمع باخنا لبيته. قال الشيخ في اللمعان والظاهر من كلام حرمة حلق اللحية ونقطانها من القدر المسنون. قدر المسنون قبضتها. وفي الدور المختار صرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضتين. قبضة ميلش قبضة مرتبلش قبضة الموتي توي jadi بغير ولا قولا أو قبضة ده أرتوي ومقتضاه الاسم بتركه إلا أن يحل الوجوب على الثبوت كتر وجوب نمرة الثبوت والإنبياء وجوب كلا بمعنى الثبوت سر الذي دور پسې شدانو په کتابات مقاو اقوال ذکر کړی دي هغه دا مولانا صاحب دا چې د قبضې نه زیات تر پرې کې قبضه د لاس موټي ته وي قبضه د هيئت ته وي نو جواز شته او ما د جمع بین روایت په څیر د دوی په لوکي چې دا وعفلها سره اسم منافات نه لري تاسو پیږئ په خبره نو که څوک یې پریدي په وعفلها عمل کوي څوک دا قولي روایت دی او هغه چې زیات اقوال شي هغه فقها وي مناسب نه لګي بد لګي او بیا کټ کوي او که څوک په پیغمبر په فعل کې ابن عمر دې نقل کوي ابو هريره نقل کوي نو بری عمل کوي بیا عمل کوي شي دا سره پسې ان شاء الله هو جابر تفصيل ده ما دلته کې اوس بخاري کې راځي ها وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عبيد الله بن عمر بن ابي عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشوارب وأمر اللحى هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن ابي بكر بن نافع عن ابي عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشوارب واحفاء اللحى هذا حديث حسن صحيح. وابن نافع ومولى ابن عمر رضي الله عنه واثقه وعمر بن نافع ثقه وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه ما يصحبه فما جاء في وضع رجلين على الاخرى مستلقيا. وبه قال حدثنا سعيد بن الرحمن المخزومي وغيره قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبده رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واسع احدى رجليه على الاخرى. هذا حديث حسن صحيح. وعن عباد بن تميم وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه فما جاء في قراءة في ذلك. وبه قال حدثنا احمد
او ابي بلنگنا واي او بلني پرتګ مې انصاف کا اورس کاری جابا. وبه قال حدثنا عبيد بن اسباط محمد القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا سليمان التيمي الخداش عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتماع الصماء والاحتباء في ثوب واحد وهي يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره. هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي وعن مالك خلاش هذا من هو وقد رواه سليمان التيمي غير حديث. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اجتماع الصماء والاحتباء في ثوب وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. هذا حديث حسن وصحيح ما جاء في قراءة الاتجاه على البطن. وبه قال حدثنا ابو البريد قال حدثنا عبد بن سليمان وعبد الرحمن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا متجرا على بطنه فقال إن هذه الزجاج لا يحبه الله. وفي الباب عن طيبة بن عمر رضي الله عنه وروى يحيى بكثير من الحديث عن ابي سلمة عن عائشة طيبة النبي رضي الله عنه يقال تحفة والصحيح تحفة ويقال تحفة وقال بعض الحفاظ الصحيح تحفة فهو جاء في حفظ العورة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابو بن حكيم قال حدثنا ابي عن جدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما نأتي منها وما ندعو قال يحفظ عمرك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. فقال الرجل يقول مع رجل قال اني سبب ان لا يرى احد فقال إذا مالك بني سيد سوقاتان شافعي أحمد بني سوقاتان أو فخذين ودمك بني باندې سوقاتان فخذين أو ركبتين دريا بس سوقاتان کی عورتیت زیادہ بنسبت فخذين وغير زیادہ بنسبت ركبتين وربتين شابا. قال فالرجل يقول خيرا قال الله أحب أن يستحيا من هذا حديث حسن وجد رازي اسمه معاوية بن حي القرشي رضي الله عنه وقد توجه إليه حكيم بن معاوية وهو والد باسل فما جاء في الاتكاء. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن مسعود قال حدثنا إسرائيل عن سباق بن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكئنا على بسالتنا على يساره. هذا حديث حسن غريب ورواه وروى غير واحد عن الحديث عن اسرائيل عن سباق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكر على يساره. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل بن اسرائيل عن سباق بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. هذا حديث صحيح. قال النبي قال حدثنا حماد قال حدثنا معاوية بن عمش عن اسرائيل بن رجاء عن اوس بن زرمج عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الرجل في زمانه ماموم دلشی اور سارے ماموم رشتے کے فی سلطانی فی موضع سلطانی موضع سلطان سب اگر امام دے یوزے کے اگر بلبے دے یوزے کے خطیب دے یوزے کے قاضی دے یوزے کے بادشاہ دے نو اما ماموم کا وجہ تک جوانا مختے سے تا خدا کا بیدت دے تا حد تک دے رشت و اللہ بإذنه و سرازی خواہ لا يؤم مأموم دلشي مقتدي دلشي وصريح في موضع سلطانه ولا يجلس جلوس دونك على تكرمته لاغفا بستر لاغفا قده في بيته لاغفا بإذن الله إلا بإذنه دوار سر لگوا قرآن ماتو پاہے میں حکم شيء واحد کیوی کنوی وبعد علماء دے جو مستدی سر لگی مخلدی سر دوار سر من لگوا او اذن عام دے بصراحتا نوی او دلالتان دا چې تارو غواړي امامت یې یا د جماعت نن د جمعې منځ او تارو غواړي نو بیا خدای ته دلالتان ورپسې شاه دا نه پکې ها فما جاء الرجل حق بصدر دابته وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حميد قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده رضي الله عنه يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم يمشي جاءه رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب تاخر رجل فقال لا امرتك انت احق بصدر ذاتك صدر الاول الا ان تجعله لي قال قد جعلته لك فركبا داول يا رب تو فقد اجازته كان نا حضور پاک اخیالو ابرید صراحتا اجازته يدي جدربيني او زمان دا وجه نمرسو شوي فهو جاء في الرسل في ادخال الانمات والرد قدياني بستري صادرونا دا دبولو صادرونا خلق بتاشي مکرٹونو باندې دا پس
ورپسې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن محمد بن مقدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم من مات قلت وانا يكون له ان مات غریبانان دا تدرون خپل ماتان فرقان قال اما الناس لكم من ماتوا وقال فانا اقول لابراتي اخي يعني انا كما نرى ان غريب آية النبي النبي الناس لكم لكم قال افادعوها نبريك دموس قال دا خاون ودی بريك دم هغه پیغمبر مبارک خو کوئی دی په خبره کړه یعنی پرې دم بیا کې پیغمبر ویلي بابا جاء في ركوب ثلاثة على دابة وبه قال حدثنا عباس بن الله بن عمري قال حدثنا النذر بن محمد قال حدثنا إكرم بن عبان عن إياس بن سلمة عن النبي رضي الله عنه قال لقد كنت قال لقد زيادت من شابسي السابي لمحكي فريدا والهام بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسين على بقرة الشعبية حتى دخلت محيط النبي صلى الله عليه وسلم هذا خدمة وهذا خطبه في باب العباس نو کتابی مضبوطی نو مشران بگیران دی او تواڑی نو بیا خیر تابی اندازی تگوران وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء في نظرة الفجاة وبه قال نظر غیر اختیاری محفوظ وبه قال حدثنا احمد بن ماهي قال حدثنا یا قصدان خلق لو بے نظر مابتے قصدان یادے قصدان نہ دیکھو رہے قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابي سعيد ابي سرعه عن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاة فأمر أن أنصر ببصري یہ سرزم نظر آوا ادامہ مور گوا هذا حديث حسن صحيح البزار اسمه هارم وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن أبي رجاء بن بريد عن أبي رضي الله عنه رفعه قال يا علي لا تتبع نظرة غير اختياري غير لگاوا فإن لك الأولى وليست لك الآخرة وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال ما روایت کی بکے یو هغه بخاری کې دې رجائی کې د حجاب نه بس حضور پاک ته پرده کړې او خرچانه جمعه دی لوبه کولې وځي کته یادي او یو بدل دراشي چې بیان ته مګوره حالانکه سړی نابینا نو موږ به تطبیق وکړو چې رخصت شته ځکه خدا سالو ته ګوري په نیت د شهوت نی ګوري نه د شهوت ګناه رخصت نشته اسی ګوري جواز نشته او په نیت د شهوت نی او خو عظمت د ورع د جمهور پرېدا د نن ساته وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله ګوري سړی محل د شهوت نه دی او خدا محل د شهوت ته نو خدا سړی ته ګوري اعلان د هيجان د شهوت نه او که سړی خدای ته ګوري وګوره محل عورت دې پټول پکار دی غیله عورت سړی خو مخ نه پټي ورپسې قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب ان ابان مولى ام سلمة انه حدثه انه ام سلمة رضي الله عنها وحدثته انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة قال ما بينما نحن عند وقرئكم قلت مما دخل عليه وذلك بعد ما امرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجب به فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس الغرام لا يبصرنا ولا يعرفنا او من بيجننا وقال ثم أفعم يا وانت صلانديس ألستم تبصراني تابينين شابسي فهو جابنا دخول النساء إلا بتابعين بدا دا حجابنا مخي خبر نمت دا يوم الكرتن دا مخ دا سر او دا سر دا لاسونو ليكو بردانا شابسي وبه قال حدثنا وصفعان مخلقنا يتقبلوا للدور اشتغالانه شابسي وبه قال حدثنا سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا شعبة بن حكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ارسلوا الى علي رضي الله عنه يستاذن عن اسماء بن عميس رضي الله عنها فاذن له حتى اذا فرغ من حاجه سال مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن ذلك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ونهى ان تدخل على النساء بغير ازواجهن وفي الباب وقد عليه وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وما جاء في حديث فتنه النساء وبه قال حدثنا محمد بن الله الصنعاني قال حدثنا محمد بن سليمان عن ابي عثمان واسامه بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت عن النساء فتنه اضر على الرجال من النساء خطرناك فتنه فصلوا دخلنا بلا نفتا دول خلق دخلوا لا سفر فتنه مبتلى دخلنا نظر دخلوا الفواحشات ودلاسنا دلون دلاسه دخل دلاسه بغناك مبتلى وغيرها شابتي هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث غير واحد من الدقات سليمان التيمي النبي اخبرنا اسامه بن زيد رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ولا نعلم احدا
الباب عن ابي سعيد رضي الله عنه باب ما جاء في كراهيه اتخاذ الغسل او سټوکی پرې خاوندل خدو دپا سره منو سړی که سټوکی پرې تشبیه د کافر سره راځي دلته کې دې چې لکه چې کا کوته سمای ځور ته وایي سټوکی سړی لا یا سر خایل پکار سر خایل او یا وخت پرې خاوندل او وخت پرې درې قسمه یو جمله د موضوع د کوڅو پورې یو لمده د نیم سټه پورې یو وفره د وګو پورې او تاسو اکثر د وګو نه کړئ وګو نه کړئ د رسول الله مبارک زیات بلما د سټ د میانځل پورې زیات اوسه لمه د سټ د منځل پس دا درې شو یا سره او بیا یا په سر کې لارو مستېشي او یا دا چې غونډې واړه اولاد پکې ونه باسي او دا سټوکي تاسو ګورئ اعلان سره تشبیه او خلو له خو بالکل نه سبا په خواکو سم باندې خلل د سټوکي پریدي د سړو په شان دي الکانه وبه قال حدثنا سوري قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس بن سوري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن وسمع معاويه رضي الله عنه عقب بالمدينه يقول انه نباه في اهل المدينه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القصه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم دخل صاروا تشبيهات اول سبب د عذاب وګرځیدل شابه هذا حديث حسن صحيح خذوا بريخ خذ التربيه بريخ يسعوا بشكل جوړای او کټکې یې ځانګه وقد روي من غير وجه ان معاويه رضي الله عنه بما جاء في الواسد والمستصرف خذلا وسر کې وخت هغه کاریګر وخت ولا اجي بسر کې دا وخت مرګه خدا د خذ وخت خدا د انسان ادمي وخت غیر مبتذل دي باندې او قانون پکې ستارونه دور اچي نو خیر مروان دي یا کله حیوان وخت پکې چې بسر کې نو خیر واصله مستوصله چې څوک طلب پکې راشه مال بسر کې وخت ورکاو یو خدای کې راځي سبا خلک وخت کوي دا کټا چې کټا هغه بسر کې وخت کوي نو هغه کار خیر دې پروا نه چې تغیر د خلق الله کې نه راځي پروا نه کوي واغې یو مسله ده کدا د وسر جوړو ګرځي حساب ګرځي بیا خیر دې په وصل کې پروا نشته اگر چې وخت خو ورسه شرمنده او کله هغه د وخت لاندې یو چې پاتې شي نو پروا نشته وخت لا چې کوم ځای کې راځي جوړو ګرځي او کجو د سر دې ګرځي او عادتي سړی دې ولکه یې وې کوته وي بیا به وصل د جنابت کې او فرض کې لري تاسو کوی په هم نو مخکې دا وبه قال حدثنا احمد بن مسر په کول شي چې جو د سر جو سبا کې راکا مسر په کول شي لکه غاښ چې ولګي اوخ او کجو د سر دی ویږي نو هغه په مسر نه کې کټاوه خلاوي کټاوه د سر مسر کې نو مستوصله چې طلب دی کوي واشما یسو خال لګي بندا او مستوشمه طلب د خال شین خاله مستوشمه شین خاله ته وبه قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا عبيد بن حميد عن مسعود ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم على الواشمات والمستوشمات والمتلبسات واشمات سوق جالسه کوي ورکړه خال لګي اکاریګا مستوشمات طلب ته لګي چې ما راشه لگا متنمسات بنوسی ویختو باسی نمس نوسی تاوی ستاوی نوسی ویختو باسی نمخنا مفتنیات حسن طلب کئی لیکن مغیرات و خلق اللہ دی الخلق سر دخل دا پارا چه اللہ کم حیعت وخکر دی غمد دی مغیرات و خلق اللہ زمان آئے چه اللہ و رسول خد لکم حیعت وخکر دی امر دی نو خدای دا هیئت وکړي دي دا مخنه وکړو دا په فقهاوی کې یو څه ګیره راځي وي تشتبه دي خدای نو هغه بیا استیشي بیا استیشي ګیره دا په واسه نه دا نقصان پیدا کیدو راځي یا وشوا او سو ته ویلي کېږي کته چې بیا دا متغیرات خلق الله خدای د خبرتا چې دا دي نه چې کوم هیئت دي دا وکړي دي دا هغه تغییر وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواسطة والمستوصلة والواشمة الواسطة سوق كذا انسان
وخت انسان نه لګي دا کارونه یا دا نور نه او مستوجبه چې طلب ته کوي ما راشه واشبه خال لګون کې مستوجبه نافي وشب فی اللسا یا لسا لسا دې زګ ته وزګ د پاسه عموما دلته لګي نو څوک په تدلی لګي څوک په مخ لګي ورپسې شه. هذا حديث حسن صحيح في الباب عن عائشة وبعض ابن يسار واسماء بن ابي بكر وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه قال قلنا فان هذا حديث حسن صحيح بل ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو يوسف الطيالسي قال حدثنا شعبة بن حمام وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال والنساء متشبهات ترو تر تشبيه کوي من النساء خطنا یا پجامو کې داخل پشان جامیران یا په بناوټ د جامو کې یا په وختو کې یا په هيئت کې یا په ګاندینو کې په سپلې کې بهر شي او به متشبهين بالنساء من الرجال چې کوم سړي خلو تر تشبيه کوي په لباس کې هيئت د لباس گردیدن ویخت ټولو کې شبه. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر يحيى بن كثير وايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. من الرجال يوم قدرتي لأننا مخنثين من الرجال تابعان مخنثين من الرجال اغسلي يخذوا فشان هيئات خبري ادا جامع رنگ لو اغتبي دام دانه مراد شو جنه خوله وته بخوابه وته جنه خوله وي خزونک به وته خزونک او جنه خوله اوس وته نوی نوم راغلی دی ډیر محذب نوم دی قامي وته قامیان والمترجلات من النساء اغا خدج رجل سر تشبيه کوي الکانه به وتفقوان یادرای کرانه الکانه چې خدو سره تشبيه کوي وایي کې په خبر خزان یو خدر یو خیز دی دا خیز دی خیز وایي کې په خبر ځان نه سړی کې وکړي خیزان دور پسې هذا حديث حسن صحيح في الباب عن عائشة رضي الله عنها یو خبره ده دا لحيه دا باسه نطلقه دلترالي كنا بخاري لو بيبيا دير فداسي ذكر ادبي وعدا سروليكا تاريخ بيان درتاو دا سروليكا ځان سره نوٹ کې دا باسه تخلاص کما رستو بیا بخاري کې به منډه وو دا ورپسې اشاره ورانا سیو تګيري متعلق ګيرا پر خوندل دا واجبات ولني سنني واجبات ولني او دې ته د وجود دلایل شوي دا څنګه وایي چې نن سبا په مصر کې په دغه بلادو کې ډېر خلک وایي چې ګیره پرې ښودل دا د پیغمبر د سنن عادیه ونه ده ما په خپله په دې باندې په مصر کې یو عالم سره بحث وکړو وایي دا د سنن عادیه ونه ده څه مطلب هغه زمانه کې رواج و هغه زمانه کې رواج نو ځکه پیغمبر مبارک پر ښودل دي ودا د سنن عادیه ونه ده نو په دې زمانه کې عادت نه ته رواج نه ته خریدل شي هغه زمانه کې عادت او رواج لکه هغه زمانه کې عادت او دې زمانه کې عادت نشته کبي عادت نو زیات تر عادت پیدا ہوا دې زمانه کې نشته پټکه هغه زمانه کې عادت او دې زمانه کې نشته ودا سنن عادیه او رسول الله مبارک پر او عادت ته کہتے دي ذات رولika قال النبي صلى الله عليه وسلم خالق المشركين ورتبت اول لقاء اذا عاديه مقصود عبادت دي خالق المشركين وفروا اللحى بلکہ کہتے لحا ہوئے وفروا لحام ولشو لحام ولشو وحفوا الشوارع خالفوا المشرکین دې رسم معلومه شوه چې ګیره پرې ښودلو کې د مشرکان مخالفت دی او د مشرکان مخالفت واجب او بیا څه وایي وفروا اللحا
وفروا وای توفیر معنا څه غاول تکمیل وحو الشوارع بخاری کتاب اللباس بخاری کتاب اللباس قل لك التوفير التكميل التوفير التكميل يقال على الزوي وفر عليه حقه توفيرا وفر عليه حقه فتحق پورا نمغري ورته وفر عليه حقه توفيرا الموفور الشيء التام تبع الموفور الشيء التام دي وجنا بعض العلماء إذا قبلنا جاء برجعنا قبلنا جاء ما كده نشوف حاجة كده كده الموفور الشيء التام وفر عليه حقه وما جاء الحق وفر ما نزل أداؤه بتمامه پورا أو إحفاء استقصاء في الأخذ توي استقصاء في الأخذ أحفى شاربه استقصى في أخذه استقصى في أخذهم صحاح الجوهري ما دي حوالة لنكو صحاح الجوهري دا جمع يوتاي نقول أسلو خبرش بي التوفير لفظ راني بدي دار في كسراني توفير أو دا مشركان نخير وطر چې مشرکان سره مخالفت بنه کېدا دوی دې جزء الشوارب جزء کټکه ورغ اللحى اویزان دې کې ورغ زمان ارقا پیجنه اویزان دول زوړان دول خالف المجوسه ورث جد الشوارع ورثنا سماري أمر دي عادتنا ليه أمر دي ولا عادتنا ليه خالف المجوس الجلد القطع الجلد القطع يقال جززت البر والنخل والسوف جززت قريمك البر غنم والنخل رجل بني والسوف وريح جززت البر والنخل والسوف وهذا من الجد حصاد توي هذا من الجد حصاد لو كول فصحاح حوالي والإرخاء الإرسال والإرخاء الإرسال جوړه کول درې نمبر ده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بإعفاء اللحية أمرنا بإعفاء اللحية والأمر ده أمر سر پردا دی مولانا وجوب تبع تیرا سوال ما جواب پاکیرا بمشرکین و مجوسیان بحال تغیروکا مشرکین و مجوسیان بسکو حال تغیروکا او برید پہ پریخو اگداول حال تغیری او برید پہ اگداول نو پیغمبر مبارک صراحتا داقی مخالفت امرو نمی پیکا پیغمبر مبارک صراحتا داغی دا مخالفت ردو قول تیگیری بنخرائی قصر بمنا کبه قصر بمنا کبه دیکھا اعفار آلا ارسال رائے اعفار آلا اویزان دول رائے نو قصر منا شو قصر کے اویزان دول نی قرآن دول نی لکا مجوسیان او مشرکان چه گئی من را تشبیح نمعاون کے تشبیح وطن نکے यार कोई है समय हुए
مشرکانو بسکاو ګیره حل بل به سکول پرې خول پیغمبر مبارک سوی ابو سره مشابهت باندې امر یو چې دا مخالفت پکې ابو سره تشبیه باندې کې قصر باندې کې لګیره یا خدای ارخام مقابل جاله نه وای نو بس پرې به نمبر معلومات دغه کې به وای ارخام مقابل جاله جوړل دا وای د قصر د حلق دا امر دې پکې تاسو نه ګورئ امر دې پکې مخالفت د کافرانو دې پکې مخالفت د مشرکانو او د مجوسیانو دې پکې وسوان مولانا صاحب وعفو سجده وفرو سجده اعفاء مانا غنول وفرو مانا ورخو اوه ځان کې څو لفظ ویل وعفو دې ویم وفرو دې وعفو دي وفرو دي بس كده وقولي دي اوامر دي او حقيقت دي بيجا قولي دي اوامر دي حقيقت دي بچا کے او کتے استحباب بنا کے استحباب مجازی بنا ما تدام پڑے گا تو مجاز بغیر قریه نہیں جانتے رأيت أسدا يرمي نو قد يرمي قرينة جلسة حيوان مختلف رأيت أسدا يغتسل في الحمام أنتك يغتسل في الحمام قرينة بمعنى حقيقي نجاه مشتي دلت قرينة ثم جازي معنى كده أمر الاستحباب قصر سقرينة حقيقت بالي علامة حقيقت تبادل فهم تدو عدم قرينة سومي وي علامات حقیقت سے دے چکم ذہن تسقط گئے نو دو ورخونا دو وفیرونا او دو ورخونا کم مانا ذہن تا متبادر سقط گئے اقصاء توفیر ایجاد بل پکی آوازو کی ایجاد نے لڑناوا ورخو وفیرو ورخو وفیرو او بل بسوه وعفو د دینا متبادل کما معنا ذهن ترازی وای چې ګانا کا نو متبادل دا مطلب معنا لندول خو قرینه غواړي څه قرینه تاسو متبادل الى الفهم دا معنا د چې ګانا ودی متبادل الى الفهم دا معنا د چې ګانا ودی نو دا معنا مراد شو او دا لندول تاسو څه قرینه یا وشوا دویمه خبره درته وکړه قانون دا چې امر به شی نه د چا کوي د ضد کوي امر به شی مستلزم نه نه ضد دی دویم قوم نو ضد قعود منع دویم اشرب او اسقا نو نسکل څه مولانا منع دویم اقبل دی خوراشا نو کې ناستېدل منع راځي اوس دا قانون دی امر بشی مستلزم دا چا دا پارا دے دا نهی دا زد دا پارا نو امر دا چا شو دا اعفاء اللحیا شابه سے وفرو شو ورفو زدی سجے شو حلق او تقصیر حرام شو امر بشی مستلزم چا دا پارا دے نهی دا زد قانون دا نو چې امر د وجوب د پاره جوړه متبادله معنا مجاز نحل قرینه نشتا نو مستلزم نه د ضد شو د دوه سیدونه دي یو تقصیر بل حل هغه حرام شو وسبل مورا سلورم بل مورا فمصنف د ابن ابي شيبه کتاب الادب کې روایت ده إن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته مجوسي لا غير خيره ورب إن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطوال شاربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال هذا ديني. المجوسي بهذا ديني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا أن نجز الشارب، في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحية. في ديننا أن نجز الشارب كبكتكو وأن نعفي غنكو. نعفي منازل غنكو اللحية. نو پیغمبر مبارک وتا سو ویلکا دین وتا عادت نه دي کسو په کمیس کې راغلي پیغمبر په انکار نه کړ. کسو په بوله او په سپلای کې راغلي پیغمبر مبارک په انکار نه کړ. او په دې انکار کو دین وتا وې او په کافر انکار کوي. وفي ديننا كم ذكر أن نجز الشارب وأن نعفي اللحية. دا په مصنف د ابن ابي شيبه کتاب الادب کې دی. مصنف د ابن ابي شيبه کتاب الادب کې پنځم مملکه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين اللذين ارسلهما بازان. بازان راجعلي نبي عليه السلام تا یو بادشاہ استاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين اللذين ارسلهما بازان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما واعفيا شواربهما. وقد حلقا لحاهما إليه بخيره وأعفيا بريقنا إخوانا أعفيا برنجليا. فلما حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم فكره النظر إليهما. كافر جو پیغمبر ہوتا ہے بولے فكره النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذه. ويلكما تاسو افسوس یا تاسو عذاب دے. ويلكما من أمركما بهذه. قال أغيزوي ربنا مراد دي يعنيان به الملك بادشاہ دویلی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي. ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي. حافظ ابن كثير نقل کړي په بدايه او نهايه کې. حافظ ابن كثير نقل کړي په بدايه او نهايه سلورم کې 201 کم او یا کې. سلورم کې 201 کم او یا کې. ابن اسیر جزري راوړل شپږم وره ابن النجار یو کتاب دی کتاب البیان والتبیان. ابن النجار کتاب دی کتاب البیان والتبیان. هغه کې ابن عباس روایت راوړي. ابن عباس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من العجم. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من العجم حلقوا لحاهم. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من العجم حلقوا لحاهم.
وتركوا شواربهم حلقوا لحاهم وتركوا شواربهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى. كتاب البيان والتبيان ومملكة. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مجوس، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مجوس فقال عليه السلام إنهم يوفرون صبالهم. مرادنا بريتي إنهم يوفرون صبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. إيه مولانا سكول سونا أوامر دي ومخالفات دا كافران دي دا كتاب البيان والتبيان دي. مولانا سيبل تيوبل دليل زمان الله ويمقدم دا توفير دليل دا خصال دا أنبياء ونالي او فطرت دا أنبياء سمعوي توفير دليل او جلد شواربه دا خصال دا أنبياء ونالي دا خصال دا أنبياء ونالي او دا فطرت دا دوينالي فبقوانو كتابونو كي يا خدای و دیو نبی جعل من الفطرة خمس من الفطرة. نو اعفاء و زحیه و جد و شارب سے چیزے لتا دا فطرت دا انبیاؤنا دا خصالنا ومنت اللہ و اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدہ. اولئک الذین هدى الله فبهداه ومقتدہ. دا بلما دلائل دا زمان څه جوړه کا دلایل. یو نه خبره ده تبرکم دلیل ته مجلس نشته، د ګیرې د پرېښودو دلیل ته ضرورت نشته. یا ساده امور طبیعي او جبلي چې که نه هغه بداهتا ثابتوي د تعلیم نه. هېڅوک دلیل نه غواړي. دلیل د هغه چې خلک غواړي چې کوم د فطرت او د طبیعیت خلاف وي. کته ماته دلیل راوړه، ته دلیل راوړه چې ګیره خدای کوم کتاب کې، ته دلیل راوړه چې د قبضې نه کم کټ کول په کوم کتاب کې. یا خدای دلیل د چا ویلی که د امر طبیعي د امر جبلي دلیل نه وي چې خلاف د طبیعیت وي او خلاف د جبلیت وي، د هغې دلیل وي. ماته وګوره که یو سړی وایي چې لکه لوږه ده لوږه زه وږی شوم، دلیل غواړي؟ آی خدای طبیعیت دی چې وږی کېږي، ځکه دلیل غواړي چې ولې تږې شوې. اوس هم ګورئ چې ویلي چې ولې وږې شوې، ولې تږې شوې، دلیل نه غواړي. که یو سړي ډوډۍ نه خوري وي د ماړه ته نه کېږي، ولې ناجوړه، اوبو ته مې زړه نه کېږي، ولې لکه آی خدای قانون دا دی چې په امر طبیعي دلیل طبیعت دی، په امر طبیعي دلیل څه کې دی؟ داعیه طبیعیه ده، داعیه طبیعیه ده، طبیعت دی، هغه دلیل د سر نه غواړي نه. اوس هم پورې چا دا نه دي ویلي چې پلانکي ولې تږی شو، ولې وږی شو، طبیعي شی دی. ولې جوړې هلکه ولې جوړې، جوړوالی طبیعي دی. ولې بیمار شوې، بیماري امر عارض دی. څوک دا نه وایي چې دا ولې په سترګو روغ دی، هلکه ویني چې څوک دا ولې ړوند دی، هلې تپوس خلک کوي لکه خلاف طبیعت ده. دا پلانکي ولې خبرې کوي، دلیل شته. دې خبرې ولې کوي، دلیل دا راوړه. ته پوهه څه وایې؟ یو امر طبیعي لپاره دلیل ضرورت نشته، دا داعیه طبیعیه دلیل دی. خو دا پلانکي خبرې ولې کوي، دا خلاف طبیعت دی، نو دا دلیل غواړي. لکه پوهېږي که نه دا پلانکي سړي
اواز ولي اوري دلیل غواړي ولې نه غواړي طبيعي شی دی فطرتي فطري شی دی دلیل د طبیعت او فطرت د داعي طبيعي او کوي چې لکه د اواز ولې نه اوري خلاف طبيعیت یو څه غواړي لکه دلیل غواړي دا قانون دا کوي ولې ما طریق نه ګوري نو طبيعت دې ګوري کنه ولې ما طریق نه ګوري دا خلاف طبيعت شو نو دا به دلیل غواړي دا قانون دی تاسو پوښتنه نو دا کیره څه شی دی لکه وایا دا طبيعت او فطرت دې دلیل دا دې شي چې باندې دا پوره ولې دا وګي ولې دا سترګي ولې دا رنګي ولې سور دی دا مخې ولې ګوګل دی هلکه دا پساري وخته ولې دی یا خدای دا دلیل غواړي ولې طبيعي فطري شي دی د دې سبب داعیه طبيعيه او کدا مې وې چې لکه دا پوزه ولې نشتا دا وګي ولې نشتا دا سترګي ولې نشتا هلکه دا په مخې وخته ولې نشتا چې خدا پردوس دوکان دې په مخ وخته ولې دا چې وخته ولې نشتا او دلی بیا خلک وایي کنه وایي هلکه وخته ولې نشتا نو قانون دا دی چې کم طبيعي شی دی ګیره په طبيعي او فطري شی دی دلیل د سر نه غواړي نو دلیل به ته غواړي چې څه وایي چې ګیره پرېښودل ممنوع دي او خریل جایز دي نو راته دلیل یو عمل ما نه دلیل غواړم زمونږ بعضې ملګري داسې وي که نه چې تا به هسې بې سره ونیسې او پړه به دې کړي هسې بې سره به دې راونیسې او پړه به دې کړي څه به وایي راته مقبره کې تلاوت کول منع دي هغه به کېږي څه به وایي مقبره کې تلاوت کول منع دي حرام دي او که ته وایې چې جایز دي دلیل راوړه نو بیا ما ته ټلیفون وکړه چې مقبره کې تلاوت څنګه دي د امام محمد صاحب قول دی هغه وایي چې جایز دی دلیل یې څه دی ته دلیل ولې غواړې یاره دلته یو ملا دی هغه وایي چې مقبره کې تلاوت منع دی او که څوک وایي چې جایز دی دلیل دې راوړي یم ساده سړی ده دعوا وکړو دلیل دا هغه ته وایي چې یو دلیل راوړه چې منع دي څنګه د یو شي د ثبوت دلیل د منع هم دلیل وي د حرمت هم دلیل وي ما لپاره خدا ګډ دلیل دی چې د قرآن اباحت راغلی هغې کې تخصیص د مکان دون مکان نشته که ته وایې چې شته نو استثناء به کوم بربنډ به نه کې دلیل به وایم جنابت کې به نه کې شابه دلیل به وایم مقبره کې به نه کې دلیل به راوړی نو دعوت راوکړه او دلیل ما نه غواړي نو ډېر سادهګان وي هغې دعوت یو هوښیار به دعوه وکړي تا ته وایي ځکه دلیل راوړه که ورته وایي دعوت راوکړه د منع او د حرمت ما د عمومات دلیل دی تا دعوه وکړه ته دلیل راوړه چا ما دلیل راوړه نو دی به تا ته وایي دلیل راوړه په کوم کتاب کې راغلي دلیل راوړه چا په کوم کتاب کې راغلي ورته وایي وروره تا له ترموز کوم حرام دي ما ته مه وایه او که حلال وایي چې نه حرام دلیل راوړه حرام د حرام څه دلیل دا سره یاره که پوهېږي په خبره که تا ته یو سړی وایي چې دا لوړې حلاله دلیل راوړه که تا ته یو سړی وایي چې د ماما لوړې درته حلاله دلیل راوړه که تا ته یو سړی وایي چې ګاونډی ولې حلاله دلیل راوړه که تا ته د زید لوړې حلاله دلیل واګلې ما ته محرمات کمي باقي ټول حلال وحل لكم ما وراء ذلكم ته چې ورته حرام یې دلیل راوړه ما ته ولې دلیل راوړه نو دغه رنګې زه ورته دلیل نه راوړم ما راوړه خلایل نور درته وایم خو چې څوک وایي ګیره خلایل جایز دي کټ کول څه دي جایز دي خلاف الفطرت او خلاف الطبیعت دعوه وکړه ته به دلیل سره وایي قال سمع مورا اعفاء الليل وقص الشارع حد شهرت ته رسېدلي دي دومره روایات دي په کې څه ته رسېدلي دي حد شهرت ته رسېدلي دي لکه سننو کې سنن ابي داود سنن د نسائي ټولو کې شته جوامعو کې شته جامع د امام ترمذي جامع د امام بخاري سننو کې جوامعو کې صحاحو کې او شواهد او متابعات تواتر ته رسېدلي شواهد او متابعات څه ته رسېدلي تواتر معنوي دی ټیک ده تواتر د اسناد دي تواتر د قدر مشترک دی دغه دی وجود معلومي بعض روایت ور وزدره
اصول تواتر د قدر مشترک کا بعض روایتوں کی توفیر دی بعض کیسے دی توفیر دی بعض کیسے دی اعفال بعض کیسے دی اعفال بعض کیسے دی ورخود بعض کیسے دی ورخود او کیفیات بعض کیفیات کی دی اذا پیغمبر مبارک نے سنگوا نہ گلگچوا نہ نیغوا نہ گلگچوا او نہ نیغوا کیفیت کے سونه ډیر شي او د پیغمبر مبارک شیب کې چې وختي سپینو کتور وختي سپینو کتور هغه معلومي او په خضاب کې چې خضاب ورکړم کې نو ورکړي هغه معلومي ولکه رسول الله د ټول معلومي ما سوې کوم روایتو کې توفیر دی کوم روایتو کې چې ارفادا کوم روایتو کې چې ارخادا ورډېلی کوم روایتو کې چې کیفیت د مبارکي کېږي کوم روایتو کې چې شیب له شیب اسبین می اتبه کیو کړو با کوم روایتو کې چې خطاب دیګره کې خطاب ورکړو کوم کې ګمل دی چې ګمل دوله به کنه او بعضو کې زم د تشبیه بالنساء ده هغه معلومي زم د تشبیه چا سره ده نساء سره زم د مسلم والا هغه معلومي زم د تشبیه بالکفار سره دا ټول کې او لګي په طریقه د ما به احترام کې سماوي کې تو په دې ټول معلومي جواز دي نه دا خو صریح روایت دي لیکن چې کوم دي پیغمبر وغیرہ کوم دا چې کوم دي کې راځي چې ګره کې سپین وي اختلاف کوي چې کوم ځای کې راځي چې پیغمبر مبارک کی کیفیت څنګه چې کوم ځای کې راځي چې رنګي ورکړل دي کې نه دی ورکړل او بعضو کې تشبیه د خلکو سره مخلوق ده او چې کوم ځای کې تشبیه د کفارو سره مخلوق دي ټول نه کوله او یو لسم اور چې مشبهین بالنساء سری ملعونین دي مشبهین بالنساء سری لکه ملعونین دي کبیره دي معلومه شوه لعنت په کبیره او بل یو خبره درته ډېر ناشنا راته وایم چې کوم وخت کې فساد په امت کې راځي د هغې صلات جهاد کبیر ویلې دي که نه وایي که چې کوم ځای کې فساد په امت کې راشي او د سنتو خلاف ورزي راشي د پیغمبر د طریقه وي هغې خلاف د څه ویلې شوی دی که جهاد کبیر واجب وي که دې زمانه کې ګیره ګڼول جهاد کبیر دی او ورپسې دا بلم درته تغییر خلق الله قرآن کې معنا دی کنه لا یغیرن خلق الله ماشاء الله ولا امرنهم فلا یغیرن خلق الله دې حرمت دروازه ولا امرنهم او د خلق الله معنا نه چې الله د سړي لپاره کوم شی خلق کړی او د خځې لپاره کوم خلق کړی اوبه نه ورته نقاط باندې راغلي د خړې لپاره کټ نقاط وخت کړی لا امرنهم فلا یغیرن خلق الله دې نه معنا حرام د حرام دي شي واجب بیا د غیر خلق الله منل نو واجب شو کنه شو او مولانا سے یو بل خبره فقها سوي سب علماء د داشنا د دې درته ویل ټول فقها چې سو ګیرا خرائط جائز هم کردئی اغیم سوئی بلکہ چالا چاپا گیر جنایت ہوگا او گیرے والا پتا سے طریقہ ختم کرنا چی بیا نظر ہونی گی نو دی با پورا دیت ورکے کہ چالا گیرہ دے وہ انسان جنایت ہوگا پتا سے داوی تو ورطوار جو کی واپس نظر ہونی گی دی با سور کی مانانا دیت کاملہ ورکے ولے بدا شعار در جولیت دی والے خاتم لکه پوزه چې د چا پرې کې پوره دیت غوږونه د چا پرې کې پوره دیت لاسونه د چا پرې کې پوره دیت دا ورکړي او مړه قرآن کې څه وایي موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته لا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأس دا سر نه سر ویښته لري سر یې داسې کلکه ونیول یې کې ونیول داسې او ګیرې نه ونیول داسې د سر نه ولته وکړې تاخ کې ونیول او ګیرې نه ونیول اے مولانا چې ګیره لنډ دی او یا خریلی نو بیا ویلی شي دا شعار د انبیاء وشو
نو خلاصه د کلام دا شوه چې د پیغمبرانو متعلق الله موږ ته قرآن شریف کې فرمایلي دي څه فرمایلي دي چې فبهداه مقتدي نو دا زما دلایل د دې خبرې چې ګیره څه شی دی د واجباتو او خریل او کټ کول یې څه دي حرام دي او بعضې علما د اعفا معلوموي چې کټ مه کوه لیکن د ابن عمر هغه روایت چې په کوم روایت کې راغلي دي چې د قبضې نه زیات کوي کټ کول د ابو هریره او د ابن عمر نو بعض حضرات وایي چې د دې قولي مخالف دي نو بهتر دا دی چې مه کټ کوه بعض علما وایي نه راوي اعلم په ما روا باندې او د پیغمبر علیه السلام هم د قبضې نه زیات کټ کول ثابت دي او تعاون ما راته دفع کوه په دا د دې کې خبره وه همې درته وکړه اوس دا بل کتاب دی راوړی صاحب مانا